خدع ست ویل کیږي یخادعون الله باب مفاعله ده مجرد خدع یخدعو ده او مصدر خدع ده نه خدع ست ویل کیږي ان توهم غیرک بل چاته خیال کې ورواچي خلاف ما خلاف ته هغه خبرې تخفیه چې کومه ته پټه او هغه ما تخفیه سی من المکروه هغه سیز مکروه پوهېږه په خبره باندې ما ته ګورې بل کس ته په خیال کې داسې خبره ورواچي داسې چې کومه خبره دې په خپل زړه کې پټه کړې ده مکروه او بده خبره نو د هغې خلاف خبره هغه ته په زړه کې او په خیال کې ورواچي پوهېږې او غرض دې دا دی چې دې د کوم شي په تلاش کې دی چې د دې شي نه دې وښویېږي او دا شی دې څه نه کړي حاصل پوه نه شولی په خبره باندې لکه مثلا زه یو څیز د حافظ صاحب نه اخلم پوهېږې حافظ صاحب نه یو څیز او دا ولي محمد ما ته راولګي ولکه دې نه قلار شه دا ډېر خطرناک شی دی او دا څیز که ځمکه دا کار شی دی خطرناک نه خو زما خیال کې ته او دننه د خپل خیال دا دی پټ چې زه به یې ترېنه واخلم زه به یې ترېنه پوهېږه په خبر نو زما په خیال کې د یو مکروه خبره رواچوله او په خپل خیال کې د ځان له د هغې مکروه خلاف پټه کړې ده پوهېږه به غرض دې څه دی لتضله ما خوایې چې زه د دې شي په تلاش کې ما دې پسې لګېدلی یم چې بس د دې نه زه څه کړم دې وښویم اوس پې پوه شولی به خبره باندې موږ طالبانو ته مثال څنګه ورکو داسې ورکو وړوکی ماشوم یې که نه نو کله کله زور کې سړی ځان پسې راکاږي لاس نه یې نیولي که نه نو کله کله دا مشر پسې دا لاس داسې لږ اوږد کړي په اخوا باندې نو د هغه خیال کې څه راشي چې زور دی را پکې دور او دې مې څه کړلو ده خو بس یې سس کړی دی که بیا ورپسې داسې کوي بیا ورپسې داسې کوي او غرض یې سي وي دې لږ پرېږدم یو څو پېرې پس ښه نو شاته هغه وغورځېږي که نو هغه خیال کې څه راشي چې بس دې راته هغه دی کمزوری شوه دغه او نور ستا غرض هغه غورځولي داسې پوه شولی به خبره بهرحال بلا شي مثالونه دي خو چې سړی ګرځي ښه ان توهم غیرک غیر له خیال کې ورواچي خلاف ما تخفیه خلاف د هغه خبرې کومه چې ته پټې هغه ما تخفیه څه دی من المکروه پټه دی مکروه دې پټه کړې ده او هغه ته دې محبوب ښکاره کړله لکه دې زما خیرخوا دی دې ما ته وي چې دا ماخله دې کې دا چل دی دا چل بله ورځ چې ګورې ډېر شی راسته کړي ها بیا یو دوکه دې راسره کړې وه ښه لتضله دې دپاره چې ته وښویې هغه لره ازلالو لغزانیدن ها خویول عما دا اغسن هو فيه وعما هو بصدده عبارت کې لگ دغه دی کړی دی ها کم شي چې ورته حاصل له او یا ورته حاصل نه دی خو د حاصلولو په تلاش کې دی نه پوهېږي نو دی وی چې دا کم شي ورته حاصل له چې د دې نه اخلاص کما او یا حاصل لا نه دی دی پسې لګېدلی دی چې د دې نه اخلاص کم نه پوهېږي اما هو فيه د هغه څیز نه هو فيه چې دی په هغه څیز کې دی معنی هغه شی ورته حاصل دی و اما هو بصدده او د هغه څیز نه چې دی پسې لګېدلی دی پوهېږي د دې معنی اردو والے درپی لیکي ښه دا صدد لفظ ښه موږ پښتو کې دغه معنی کو چې لګېدلی پسې ادا ماخوذ دی فی صرف د دې قول نه چې خدع الزب خدع سمساری دوکه وکړله څنګه دوکه وکړله اذا توارا فی جحره چې کله دا په خپل سوري کې پټه شي ښه سوري کې پوهېږئ به خبره باندې اذا توارا چې کله دا پټه شي فی جحره جحر ویل کېږي څه ته سوري ته وذب خادع وخدع وذب
نو ظاهر ادا دا چې دی خادعون او خدعون لیکلی دی اسم فاعل او د مبالغې صيغه خادعون اسم فاعل او خدعون پوهیږه په خبره باندې دا کله ویل کیږي اذا اوهم الحارشه چې کله دا سمسارا د ښکاری په خیال کې اوروا چې حارش د سمساري ښکاری ښه اقباله علیه هغه په خیال کې وروا چې را روانه متا ته هر اعظم ثم خرج من باب اخر او بل دروازې نو اوزها پوهیږه تاسو حاشیه لیکلي دي چې د دې عادت دا ده چې د ښکاری سره لاس را دن کیسته دې سړی ته نو دا لاس سړقی راړقی د دې خیال کې وره چې زماریم چې دا راوځي دا چې دا زرا ونیسم ناغم سکه معنا ده ها نو چې هغه را روان شي نو دې خوشاله شي څوک ښکاری چې ځای نه رااله نه جال مال ورته برابر کې چې دا بوس راوځي نو دې دروازې ځان له دوه جوړې کړي سوریان دا لاړ شي بابل ځان له وځي ها نو ویته کې نه درازم ها پوهیږي نو دې مخادعون دی خو هغه پسې خادعون شوخه هغه ور سره سم کار وکړ اوس په پوه شو او چای دا وجه لیکلی چې دا ځان سره لړم ساتي ساتي نو چې کله سائد سړی د دې دروازې ته دغه سکی لاس رادن نکی او غرض دی چې دا برازي زبه ونیسم نو دغه دی کې ورته دې سکی نه ولي ناغه ورته ورمه ته کې ناغه له ټک ورکې ویزا پوهیږه په خبره د دې وجه نو ویل کېږي العقرب بواب الذب دی حاجب دی دا لړم دچا د سمسارې په دروازه ناسي ها پوهیږه په خبره بهرحال خبرې دي نو ها ثم خرج من باب اخر نخدع لفظ دی کې استعماليږي او پښولې حالکه دا خو استعمال له ما ته اصلي خبرو که چې اصل کې دا ستوینو اصله هو الاخفاء او اصل کې اخفاء توای پوه شوه په خبره باندې منافق مخفل مقاصد پټی کنه اسم زارا مخفل مخرج پټی دی خوې چې په دې وراوزی په دې مخرج او هغه په بل مخرج وتی نه پوهیږي په خبره باندې ها ومنه المخدع او د دې نه پس مخدع ماخوذ دی مخدع څه ته ویل کیږي پس للخزانه ستا خزانه بیت فی بیت ها کور کی دن بل کور محفوظ ہے ها ناغه ته مخدع ځکوي چې پټی کنه یا آله ده پټولو کنه آله ده پټولو مفعل شو اخدعان ویل کیږي ارقین خفیین فی العنق په دې سټ کې یو دوه رګونه دي پټ تللی دي ها هغه ته اخدعین وای پوه شولې والمخادعه تكون من اثنين تاسو ویلې په باب مفاعله کې په باب چې کوم سیس صریحي فاعل نو هغه بیا غیر صریحی مفعول به او چې کم مفعول به او صریحی ناغه غیر صریحی پایلی ها نه پوهیږي ضرب زید عمرا زید فاعل لعمر مفعول به ده ها صراحتا خو غیر صریحی تور عمر څه ده فاعل نه ولی هغه ورته څه ولاړ ده خو غرب د دواړو طرف نه کنه نو ضرب زید عمرا څه مطلب زید عمر و خو نه زیدم لګیا دی عمر پم لګیا دی خو بس په لفظ کې ما زید فاعل کړی دی او په لفظ کې عمر مفعول نور په حقیقت کې دواړه سره هر واحد فاعل له هر واحد نه فاعل نشي جوړولای څنګه به جوړای ضرب زیدون عمرون او زیدن عمرن به د څه نه کیږي اوس په پوه شو اوس دل تراشه یخادعون الله کی یخادعون کی هم ضمیر منافقان تراجه دی هغه فاعل صریح شو او لفظ الله مفعول به شو صریح نو اوسه اول شان والے پوهیږي په خبره باندې نو لفظ الله با فاعل شي غیر صریح او غبا مفعول المخادعه تكون من اثنين نه پوهیږي متى توای والمخادعه تكون ما توجد من اثنين دا د څونه موجودي
مخادعه د دوه موجودیږي یوازې مخادعه نه مفاعله تكون من اثنين هغه مفاعله که مضاربه کاغه مقاتله که ارسي مکالمه دې پوری پوښولې نو صيغه د مخادعه په استقاضا کی چې دا خدای د هر واحد نس شي صادر شي یو او دا خدای د هر واحد سره متعلق هم شي صادر هم شي دار چانه معنی هر یو د فاعل شي او متعلق دیم دار یو سره شي یعنی هر یو د څه شي په نه شولې خبره اوس راشه وخداعهم مع الله تعالى د دې خداع د الله پاک سره چې دی مخادعين شي ليس على ظاهره دا خو بظاهر باندې ځکه موږ د خداع تعریف وکړو چې ته د خپل مخاطب په خیال کې داسې خبره ورواچې چې هغه د هغه خبرې خلاف کوم چې ته پټې نه پټې خو به چانه چې پټي کنه نو الله تعالی نه به څنګه پټې نو خداع هم ممکن نه شول د هغه طرف دی د الله سره خداع کې نو څنګه ور سره کې خداع کې خو به خامہ خپل مخاطب ته خپل مقابل ته پټې به خبره نه پټې خو به الله چې پټ شي کنه ځکه وی وخداعهم مع الله ليس على ظاهره دا په خپل ظاهر باندې ولې دی به د خدای په علم کې هغه خبره ورچی چې کما دی ځان پټ کړی دا نه چانه پټ کړی دا لأنه تعالى لا يخفى عليه خافية لا يخفى فالله تعالى باندې خو ان الله لا يخفى عليه شيء بالارض ولا في السماء یو شی به پټو پونه شولې بل دا خبره ولانهم لم يقصدوا خديعته د دې اراده د الله تعالی سره د دوکي ونه ها په یوه خبره باندې د الله تعالی سره اراده د دوکي ونه نو اوس چې نو دوکه ممکن نه نو د یو خادعون الله والذین آمنوا بس مطلب شي نتا توای بل المراد بل اما مخادعه رسوله پوهیږي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخادعه او صغی سره ممکن نه لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خود غیب علم نشته دی علی حسب مضاف تسکو نه یخادعون الله یعنی یخادعون رسول الله وایي یخادعون رسول الله تاسو په شو مضاف حذف شو مضاف الیه قائم مقام د مضاف اوس په پوه شو او على ان معامله الرسول صلى الله عليه وسلم افسب دغه مجاز په طرف شيخه مجاز ذکر د الله مراد لنا رسول الله ویګه مضاف حذف شلوها او دا دویم صورت اپیسه په نسبت ایقاعیه کې به مجاز کو ها ویګه یو نسبت اسنادی د فعل او فاعل منس کی یو د فعل او د مفعول به منس کی چې کوم نسبت یغی ته ایقاعی وایي ها اگر دا فعل غبان واقع ما وقع عليه فعل الفاعل مفعول به تعریف تاسو دا کوي په نسبت ایقاعیه کې بسکو مجاز پوهیږي دا کم نسبت چې د فعل د ایقاع شوی دی نو دا غیر منهی له ته شوی دی نه پوهیږي د دې دا خدا نه ده دا چې واقع ده نو دا په الله تعالی نه ده واقع دا په رسول الله مبارک واقع ده خود رسول الله مبارک سره دوکا دا سیده لکه د خدای سره دوکا نو زکه وی یخادعون الله ولکه نه پوهیږي او على ان معامله الرسول صلى الله عليه وسلم معامله الله د رسول الله مبارک سره معامله کول اره معامله چې تکي کله محبت معامله کوي نه دا د الله سره محبت ساتي کله دشمنی کوي د الله سره من حيث انه خليفته زکه چې دی د الله تعالی سره کما قال تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من يطع الرسول او د خدای خبر د رسول الله مبارک خبره چې چاو منله د خدای خبره ومنله ها اطاعت تعلق قول سره ها او اتباع تعلق فعل سره ها
من یطع الرسول فقد او ان الذين يبايعونك سوق چې ستا سره بیعت کی انما يبايعون الله ستا سره دا بیعت د سیدې لکه د الله تعالی سره سره دا یو جواب شلو ها یو شلو کو دو شو ها یا هو مضاف حذف شو او یا پکې دا بل چلو کو ها